ماشومان د الله د طرف نه یو لوی عظیم الشان نعمت دی. که هغه لوڼه وي که هغه زامن وي. او بیا زمونږ په پښتنو کې په زوی باندې خلک ډېر زیات خوشحالیږي، په لوڼو باندې خلک ډېر نه خوشحالیږي. په لوڼو باندې چې د لوڼې زیرې وتاو کې نو دا پوزې داسې را پړسولې وي، زنانه هم پوزې را پړسولې وي چې کوم هلک یې هغه دوه درې ورځې داسې بار وتښتي. هلکه چېرته تللی وي، لور یې شوې د پینډۍ ته تللی وي، د هلکان او د همزولي یو پسې ټوقې کوي، او چې زوی وشي نو دا مور هم تاویږي را تاویږي، او دا پلار هم داسې برید غوړی را غوړی چې توره خو مې کړې ده. حال دا دی دا د الله د طرفه یو عظیم نعمت تعالی الله درکړی دی. دا لور هم د الله نعمت دی او دا زوی هم د الله نعمت دی. خو چې تا نه الله تعالی انسان پیدا که او تا نه الله تعالی یو زنده سر پیدا که نو د الله شکر وباسه او د الله په دربار کې سجده وکړه. سر به سجده که چې شکر دی یا الله پاکه چې زمانه هم تا انسان پیدا که هغه مور راغلی ده او که هغه پلار راغلی دی. شریعت کې محبوب شی راغلی دی، کثرت د اولاد چې ښځې ته تکلیف نه رسی یا پلار ته د خصماني د خرچ او د خوراک تکلیف نه وي، نو کثرت الاولاد په شریعت کې محبوب شی راغلی دی. دو شرطونه مې ولګول ښه. یو دا دی چې زنانه ته تکلیف نه وي. بعضې زنانه وي د هغوی په بچو سره تکلیف وي، یا د پیدا کېدو په وخت کې تکلیف راغلی یا د حمل په وخت کې تکلیف وي، نو بیا شریعت معافي کوي، خیر دی. یا یو پلار یې هغه وایي یاره که چېرته لا بچي مې ډېر شي، 10 شي 8 شي 12 شي، نو بیا ماته تکلیف دی د سکول یا د نورې خرچې، نو په دغه وخت کې هم خیر دی، جایز دی چې ته بالفرض څه چل وکړي او بچي یا اولاد دا د یو وخت لپاره بند کې مستقل بندېدل نه. خو که چېرته دا دواړه تکلیف نه وي نو بیا خیر دی. شریعت کې راغلی دی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای فنکحوا الودود الولود، تاسو د هغه زنانو سره واده وکړئ چې د چا محبت تاسو سره راغلی وي. داسې ښځې سره به واده نه کوې ګورې راضیمند ده چې کور ته راشي نو هغې هم پوزه پړسولي وي او تا هم پوزه پړسولي وي او هغې اخوا مخ کړي وي او تا دې خوا مخ کړي وي. دا خو اړه ښځه نه ده راغلې چې کور ته وردننه شي او ستا اړه خوشحاله شي. حدیث کې راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي قریشي ښځه وکړې. وی قریشي ځکه وکړې چې وردن نشي نو دا داسې پاکې پاکې وي، زړه به دې خوشحاله شي. او د دې سره چې کله ته لاړ شي غایب شي نو دا قریشیات په دې د بچو او د بچو او د مال او د عزت حفاظت کوي. یو سړی راغی د الله پیغمبر ته ویې د الله پیغمبره انصارو کې ښځه وکړم؟ و یو انصارو کې ښځه وکړه خو لږ په احتیاط سره کوه، د دې په سترګو کې لږ چل راغلی دی. نو علما وایي یې په سترګو کې داسې شینوالی راغلی و، او یا علما وایي چې دا بدنظرۍ ته اشاره راغلی دی. د انصارو بعضو ښځې بدنظري کوله او چې قریش کومه راغلی وي هغه ډېرې زیاتې عفیفې راغلی وي، ځکه د خاندان د نبوت سره تعلق راغلی. نو روایاتو کې راځي هغه زنانه چې هغه بچي ډېر راوړي هغه محبوبه راغلی ده د هغه زنانې په نسبت سره چې کوم بچي نه راوړي. او حدیث کې راځي په قیامت کې به یو ډله راښکاره شي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ولاړي. جبرائیل علیه السلام به د پروتوکول لپاره د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ولاړي. یو ډېر لوی خلک به راښکاره شي، ډله به ډېره غټه لویه به د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به تپوس وکړي دا زما ډله راغلې ده؟ وایي نه دا خو ستا ډله نه ده راغلې، دا خو یهودیان دي او ډېر قلیل خلک دي، ډېر کم خلک دي. وایي ښه زما دا ملګري به کله راځي اوس به راشي. ناګهانه د دې نه به یو اعلی غټه ډله راشي. جبرائیل علیه السلام به خوا ته ولاړي تپوس به وکړي جبرائیله دا زما ملګري دي، دا زما امتیان دي، دا زما ډله ده. وایي نه دا ستا ډله نه ده راغلې، دا خو لا د عیسی علیه السلام ملګري راغلي دي، عیسیان دي. دې کې به یو ډله راشي. روایاتو کې راځي یسود الافق یا اسود الافق یا اسود الافق، دا افق به داسې راګیر کی. افق د اسمان د اخري کنارې ته ویل کېږي. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به پیش شي، تعداد به ډېر زیات وي
پی بشي چې دا زما ډله راغلې ده. نو جبرائیل علیه السلام نه به تپوس کړي دا زما ملګري دي، دا زما ډله ده، دا زما اصحاب دي، دا زما امتیان دي، او دا الله پیغمبره دا ستا امتیان دي. نو کثرت د بچو دا په شریعت کې خدي په یو څو شرایطو سره، خو د بچو یو څو حقوق دي دا به هم غواړي پوره کوئ. غواړي داسې نه دی چې د بچو حقوق نشته نه، پلار حق دی او د بچو حق نشته نه، د پلار هم حق دی او د بچو هم حق راغلی دی. اول دا دی چې نوم به وله ښایسته ایږدي، چې پیدا شو نو ښایسته نوم، داسې نوم به نه ایږدي چې هغه داسې اسقا غوندې نوم راغلی وي، مزیدار ښایسته نوم، عبدالله، عبدالرحمن، احمد، محمد، سعید، سهل، سهیل، داسې ښایسته نومونه چې هغې کې څه معنا راغلي وي دا به ایږدي. داسې د پښتنو دا نومونه به ډېر نږ دی. دا پښتانه چې کوم نومونه ایږدي، اوس یې زه نه ږدم چینار ګلو، هسې نوم ویم، ګورې هسې نه چې د چا نوم وي را سره په جګړه باندې سر شي، هسې نوم مې وي ښه، چینار ګل کاکا، تور ګل کاکا، سپین ګل کاکا، زیړ ګل کاکا، هلکه زیړ ګل کاکا، سپین ګل کاکا، چینار ګل کاکا، دا هېڅ نومونه نه دي راغلي. بهتر هغه نومونه دي چې هغې کې د الله نوم او هغې کې د نبي د انبیو نوم راغلی. د ټولو نه بهتر نوم احمد دی، د ټولو نه بهتر نوم محمد دی، د ټولو نه بهتر نوم عبدالله دی، د ټولو نه بهترین نوم د عبدالرحمن راغلی دی. نو دا اسې اسما او داسې ښایسته نوم وله کېده. بیا وله یو بل کار وکړه، عقیقه ورته وایي. دا پنجابیان نه دي، دا زه دا نه وایم چې زما نه دي خوښ، خو دوی کې د دین کمې راغلی. زمونږ پښتنو کې الحمدلله دین ډېر دی لازمن ده. ګیري دي چې وګورې بس سمې ببرې ګیري دي که نه، پاو تیل خو په هغې کې په وخت کې لګي، او دا ویښته دي دونه الحمدلله، او مزیدار ښایسته پټکي او ګیري، ځوانان بوډاګان ټول الحمدلله د ګیرو خاوندان. پنجابیان داسې نه دي، یو خو د ملا سره محبت ته کوي، بس د پیر نه تاویږي. چې ورته وایي که نه چې ورته وایي چې شیخ الحدیث او مفتی اعظم دی، وایي یاره بس کار دی ځان له کوي، دا مدرسه دی ځان له چلی، که مفتی اعظم دی او که شیخ الحدیث دی، خو چې ورته وایي پیر صاحب دی، الله بیا په ځای کې نه کښېني. ګورې دا یاد ساتئ، او لا ورته وایي زلفاوالي سرکار دی، بیا د ناستې نه وي، بیا به ګډېږي، او دا پیسې ګټي او په پیرانو صاحبانو باندې ورکوي. روژه نه نیسي، زما په دې ډېر بدي شي روژه نه نیسي. مونږ داسې تلي وو دې روژه کې اوج شریف ته، خو چې را روان وو نو دا پنجاب ټول د روژه خورو ډک راغلی وو، غټ سړګان وو. د میوالي ته چې رارسېدو بازارونه کلو، خلکو به پیکوړې په 12 بجې کې خوړې. ما وی راشه د شیرګل په بازار کې پیکوړې وخوره ده 12 بجو چې دا خلک دی ومږي او ښه مزېدار دی برابر کي چې ته په 12 بجې کې د روژه خور بچې پیکوړې خورې. دغه شان منځونه نه کوي دا پنجابیان، خو یو دوه عادتونه پکې ډېر ښه راغلي. یو عدت په ښځو باندې تېروي. عدت خو پېژنې که چې کله سړی مړ شي نو زنانه که بوډۍ وي او که ځوانې دا به 4 میاشتې 10 ورځې د کور نه بغیر د ضرورت نه نوځي. یو په پنجابیانو کې دا کار دی چې دوی عقیقه کوي د ماشوم. زمونږ د مولیان قاریان طالبان چې اوسه پورې زیات شوي نو اوس الحمدلله زیات شو، تبلیغیان زیات شو، پیران صاحبان زیات شو، مولیان زیات شو، عالمان حافظان زیات شو. نو اوس د خلقو عقیقه وپېژندله. اوس هم داسې خلک راغلي دي چې په دې عقیقه باندې نه پوهېږي. عقیقه دې ته ویل کېږي چې کله د ماشوم 9 برابر شي نو په 9 ورځ باندې به د وس مناسب 2 چیلي د الک یا یو چیلي د الک که چېرته وس نه وي یا یو چیلي د جینۍ لپاره د ماشومې لپاره سر به یې راوالې، هغه به ویښته به یې راوالې، ویښته به یې وخورې، او د ویښتو مناسب چاندي به راوالې د ټول به وکړې د دې ویښتو سره، او هغه چاندي به بیا د الله په دربار کې نه صدقه ورکړي. دا کم زناور چې دا کومه حلاله چې شوي د دې هډوکي به نه ماتوي، په وخت د پخېدو کې به د دې هډوکي نه ماتوي. دا مستحب شی دی، دې ته تفاول ویل کېږي په شریعت. نوم به وله په دغه ځای باندې کېدی، په 9 باندې نوم ایښودل مستحب راغلی دي. که 9 مني نو اعجاز المسالک تصریح کړې ده، دا د مولانا زکریا صاحب شرح راغلی ده، د موطا تصریح کړې ده. که 9 مني نو بیا به ورسره 9 نورې جمع کړي 21مه، او که بیا 21مه 9 به ورسره نورې جمع کړي 14مه،
او که بیا هغه هم سره هم دنه ګډوډه شي نو بیا به ورسره اووه نورې جمع کړي یوویشتمه او که بیا دنه هغه هم ګډوډه وشي نو بیا به ورپسې اووه نورې جمع کړي څونه چې ځي خو اووه به جمع کړي په دغه ورځ باندې اطعام الطعام ملګري دوستان راغونډول دغه خیرات کول او دا په دې خلکو باندې خوراک د علماو را جمع کېدل تحنیک ورته ویل کېږي تحنیک په اوله ورځ په دویمه ورځ باندې د مستحباتونه دي تحنیک دې ته ویل کېږي چې په علاقه کې داسې غټ عالم صاحب وي غټ پیر صاحب وي غټ نیک سړی وي نو هغه به دا قجوره داسې یوس ابې داسې په دې لاړو کې لږه غونتي ووخي او بیا هغه قجوره به ته ماشوم له په خوله کې کېږدي قجوره به تېرېدو ته نه ورکېږي ګورې د یو ورځې ماشوم دی هسې دا ده په دې خوله کې به یې د لاړو هغه طرف ووخي دې ته تحنیک ویل کېږي امام حسن صاحب او امام حسین صاحب دواړه چې کله پیدا شو په یو ځای نور پیدا شوي 2 کاله فرق پکې نه راغلی نو حضرت فاطمه صاحب او حضرت علی صاحب د تحنیک دپاره راوستل او چې کوم لرې ماشومان به هغوی به سفر نشو کولی نو دا خلک به راله د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه به تحنیک وکړه قجوره به یې راواغسته هغوی به په لاړو مبارکو کې وواله خوله مبارکه کې هغه به بیا د ماشومانو په خوله کې نه وواله دا عامه طریقه د صحابو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خیغ وقت کې به والا اذان کې او په ګز وقت کې به والا اقامت کې او اذان او اقامت چې کې نو په اودس کې به کې ګورې نن سبا خلکو یو پیشن رایستري ماتم کله ناکله رینګو کې دا غټ مولا داسې چې هر څوک وایي چې دا زمونږ د ماشومانو ته بانګ وکړي نو ماتم کله ناکله د پېښور نه پرون نه بل پرون راته رینګو شو وایي ماشوم شوی دی او په موبایل باندې ورته دغه وکړه اذان او اقامت وکړه نو ما ویل ستاسو خواته مولا نشته یاره مولا خو شته نو مې دا د اذان او د اقامت والا بهتر راغلی دی او که ښه مزیدار خسته مولا صاحب لی بوځه قاري صاحب لی بوځه ابه ورته اقامت وکړي ابه ورته اذان وکړي په خپله ورته وکړه که په خپله نه نو د عالم د خولې اذان او اقامت بهتر راغلی دی دا ورته وکړه نو الله پاک پر انشاءالله د بچي حق چې دی ادا کړه نو ستا حق به م ادا کوي بیا به یې وروسته د تعلیم و تربیت خیال هم ساتئ ګورئ دا نه چې ټوله ورځ ډنډله کې ګرځي ما بله ورځ د یو ماشوم نه تپوس وکړم پلار یې راسره ناست راغلی و ما یې دی سکول وی دی سکول نه وی مې دا مدرسه وی دا مدرسه هم نه وی مې د قرآن شریف سبق وی نه د قرآن شریف سبق هم نه وی نو ته سوچ وکړه هسې تاسو سوچ وکړئ دا انصاف مې ستاسو جولې ته در واچو چې یو ماشوم نه د قرآن شریف سبق وی نه مدرسه وی او نه سکول وی نو تاسو سوچ وکړئ په ده او په ځناور کې به څه فرق راغلی چې یو ماشوم سکول مو نه وی یو ماشوم مدرسه مو نه وی یو ماشوم بالکل په دې باندې نه پیږي چې دا الف ب ت س راغلی دی دا خو ګورې یوازې د بجلیګر مولا خبره را یوازې راوړل خو نه دي ګورې د دې به د تعلیم او د تربیت خیال هم ساتئ ګورې نو اهم شی دا دی چې الله تعالی نعمت تر کړی دی تعالی الله خیر در کړی دی نو د ماشوم د تعلیم او د تربیت د دین او د دنیا د تعلیم او تربیت موږ تاسو ته دا نه وایو چې دا ټول خلک مولیان کې دا ټول خلک چې مولیان شي نو خو بیا به دا دکانداري څوک کوي وایه که نه مشکله به جوړېږي که نه بیا به دا مزدوري څوک کوي مولا سړی خو چې مزدوري وکړي نو لاسې بیا پولی کېږي که نه داسې را لکه که نه مونږ خو نرم و نازک خلک راغلي علم حاصل کې بیا خیر د دنیا کارونو ته ونښلې خو دا ده چې په بچو کې یو بچی په نوسو کې یو نوسې په قلا کې یو حافظ یا غټ رونه چې څلور پنځه زمونږ علاقو کې طریقه دا ده چې څلور پنځه رونه نن سبا خلک شوي دي پخوا اوس هم خلکو کې مرش ده خو پخوا به خلک چې بس ښځه به یې کړو جدا به شو اوس خلک هوښیار شوي یاره دا خرچې را باندې زیاتېږي دا ښځه مې لیونی شوې ده د دې ورونه چې دوی دا کېږم نو خرچه مې زیاتېږي نن سبا اوس خلک یو ځای اوسي غټو غټو قلاګانو کې اوسي نو په دې قلا کې یو امام ځان له پیدا کړ یو بچی یو ورواره یو د تره زوی یو د ماما زوی هر څوک چې خو یو قاري پیدا کا یو حافظ پیدا کا یو عالم پیدا کا یو حافظ عالم او قاری چې ان شاء الله پیدا کا دا بس تاسو لپاره د خیر او د برکت ذریعہ وي